الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. دا ټول ملګري په شوق سره درود شریف وایي. قابل صد افتخار و تعظیم دا ختم قرآن پر مبارک مجلس کی موجود حضرات علماء کرام، قرآ حضرات، دناوگے دکلی خوش علاقے و مضافات سر تعلق لرن کو مشرانو، دا مدرسہ تعلیم القرآن محتمم، مدرسین، منتظمین او گلالی طلبہ کرام، دیر دا خوشحالی خبر دا کہ زمونگا استاسو دا مجلس او زمونگا استاسو دی وقت دا ناستا دا پیو عظیم نسبت سرکے گی. مونگا تاسو پدے جذبہ والولسر راغلیو دا کورا چنند ناوگے پا جنازگاہ کے یو طرف تا زمون دا خپلو بچو معشومانو دا ختم قرآن پروگرام ہم دے ورسر دا ما دا خیال مطابق دے جنازگاہ کسی دا ما تا دا مخامخ پمخ کارشو دا دینا ما تا دا اندازو لگے دا او بار یو کٹ پروت دے دا غیرم ما تا اندازو لگے دا چرا دلتا کہ ستاسو دکلی دا ملگری پدی جنازگاہ دا پاس آیا یو طرف تا دے دے کہ دا مدرسے افتتاح کول غواری. تاسو ٹول پہ خوشحال ہے گا نا جی؟ سو خوشحالی لاشد دے اللہ دے والا وجود ورکی. محترمو زما خوب ملگری حضرت مولانا زرین شاہ سے تشریف فرما لے، چاہے بہترین مقرر ہم دے، اخکل عالم دین ہم دے. انشاءاللہ غیب دا قرآن دا عظمت ادا قرآن دا فضیلو پا حوالے سرا تاستا انشاءاللہ خبر طریقی ضرور صرف تاستا دو خبر کوما. یو خبر ارونو تاستا زمونگا استاسو بدے ملک تاسو الحمدللہ وینے چھ پدے مختلف وقتوں کے مختلف مکاتب و مدارس زمونگا استاسو دا پارا پروگرامات کی مونگا غواری. کلا دا بخاری شریف ختمی،
کله ختم قرآن وي کله یو بل پروګرام وي چې هغې کې مونږ تاسو ته زحمت راکړي او مونږ راغواړي مونږ جمع کېږو. یو ورونو زه تاسو ته په ساده الفاظو کې دا خبره کېدم چې زمونږ ستاسو په دې ملک کې چې الحمدلله دا یو اسلامي او مرکزي او بنیادی ملک ته د دنیا په اعتبار په دې کې د علماء کرام الحمدلله خپل بساط او وس مطابق مدارس چلے. د دې مدرسو په دې ملک کې کم کردار دی دې حوالې سره به زه ستاسو مخې ته یو خبره کېږدم. بل زما محترمو د ختم نبوت په حوالې سره زمونږ په دې علاقه کې نن سبا مونږ پروګرامونه کوو. مخکې ستاسو ناوګۍ کې پروګرام شو، بیا کوګا کې شو، کته خانانو ډېرې کې پروګرام شو. سبا نه بله ورځ انشاءالله ستاسو په دې بوډاګټ کې پروګرام دی. دا پروګرامات د ختم نبوت چې کېږي علما سره د مصروفیاتو مونږ تاسو دې پروګرامونو ته راغواړي. دا ختم نبوت څه شی دی او د دې پروګرامونو څومره اهمیت دی دې حوالې سره به تاسو ته خبر وکړم. الله دې زموږ ستاسو سمجھ ته خبره راولي. مونږ تاسو پروګرام کې اکثر کینو خو زموږ مزاج دا دی چې مونږ وایو چې مولوي صاحب داسې چې کم دی نو پرجوش تقریر وکړي او داسې چې کم دی نو ولولانګیز خبرې وکړي چې زمونږ چې کم دی نه دماغ په کولو شي. خو په آخر کې چې بیا کله څوک تپوس کوي چې مولوي صاحب څه ویل دي نو بیا پوره زموږ دماغ په کار نه کوي پوهېږو نه. بیا د دې وجې وروڼو مونږ تاسو چې کله دیني محفل کې کینو نو مونږ تاسو سنجیدګۍ سره خبره اخلو. اذان په یو خبره باندې پوهې کوو چې بھئی دا مدرسو نه راجمع شوي دي دا علما ناست دي مونږ تاسو ته چې کوم دی پروګرام یې چې کوم دی نو جوړ کړی دی چې دې څه مقصد دی. محترم مسلمانانو وروڼو دې باندې هر انسان پوهه دی چې دا تعلیم او علم دا د انسان حق دی. دا یو بنیادی چیز دی. لمونږ د دې نه انکار نه کوو چې زمونږ د ملک واکداران زمونږ اساسو د بچو د تعلیم لپاره مونږ تاسو ته ادارې جوړې کړې دي د هغې او نتیجه کال پس راځي. خو زه به تاسو ته دا وایم وروڼو چې د سرکار په حوالې سره کوم پروګرامات زمونږ د تعلیم په میدان کې روان دي د هغې نتایج د هغې دننه ماحول د هغې چې کوم دی پروګرام هغه هم د دې مسلمانانو مخې ته دی. او بیا زمونږ ستاسو د علم او د تعلیم په میدان کې زمونږ ستاسو علماء کرام اپنے مدد آپ کے تحت دینی ادارے چلے او په سوونو نه په زرګونو او په لکونو طلبه هغې کې سبق وي د هغې هغه ماحول د هغې پروګرام د هغې انتظامات او د هغې آخر کې سالانه نتیجه هم دا د ټول قوم مخې ته راځي. الحمدلله د ناوګۍ مسلمانان دا تعلیم یافته خلک دی ادي په خبره باندې ښه پوهېږي. ستاسو مطالعه ډېره ده. تاسو وګورئ چې که دا دنیا په سطح باندې موږ د خپل ملک د تعلیم په حوالې سره وګورو نو وروڼو زمونږ اسلامي جمهوریه پاکستان په ټوله دنیا کې د تعلیم په میدان کې په 132 نمبر کې روان دی. په خبره پوهېږئ که نه وروڼو؟ خو په دې ملک کې علما چې کوم کار کوي او مدرسې چلوي او په دیني اعتبار سره دی د تعلیم په میدان کې روان دي نو په ټوله دنیا کې چې څومره د قرآن او د حدیث خدمت کیږي نو وروڼو پاکستان په دې میدان کې 1 نمبر کې روان دی. ټول الحمدلله ثم الحمدلله. ستاسو علم کې بیایي یا نه محترمو په 2014 کې یو کنونشن په جده کې شو
او د تمام اسلامي نړۍ ممالک هغې کې شامل وو او هر یو ملک خپله کارګزاري بیان کوله. ورونو د الله په فضل و کرم سره زمونږ د پاکستان نمایندګان چې هلته موجود وو او کله ورونو کارګزاري بیان شوه الحمدلله او ثم الحمدلله زمونږ د پاکستان نماینده مولانا حنیف جالندری صاحب ته عالمی ایوارډ په جنت کې میلاو شو چې پاکستان یو داسې واحد ملک دی چې د پاکستان علما او عوام هغې د قرآن خدمت کې 1 نمبر دي ټول الحمدلله. نه په بجټ کې څه شته نه د حکومت د طرف نه تعاون شته هیڅ نشته. زمونږ د دې ملک یو بورډ وفاق المدارس هغې د خپل قوم ته په یو کال کې په تېر شوي کال کې 78568 د قرآن حافظان ورکړي او 35000 د قرآن علما ورکړي دي. ورونو دا د علماو کردار دی دا د علماو پوزیشن دی. دنه تربیت ته وګوره زما ستا بچې یو سرکاري ادارې ته ځي د عدنان واله ته 14مه پورې 19 کاله تېرې یا چې 10 پاس یو 19 کاله تېر کړي د هغه پوزیشن ته وګوره اسلامي حوالې سره. او زما بچې چې ما مدرسې ته لېږلي دي او 8 کاله مدرسه کې تېر کړو الحمدلله د اسلام د رنګ په حوالې سره د هغه معلم سوچ کوه نو د ځمکې نه تر اسمانه پورې څومره فرق دی دومره به دې دواړو کې کومې تا ته فرق په نظر راسي. د تربیت په حوالې سره الحمدلله د دې علماو په دې مدارسو کې یو کردار دی. او بیا ورونو دا تربیت سره سره د تعلیم په حوالې سره الحمدلله زموږ د علماو یو کردار دی. د دې وجې نه موږ ټولو مسلمانانو ته وایو چې مدارس دا زموږ خیرخوا دي دا علما دا زموږ خیرخوا دي. ورشه په ټوله دنیا کې وګرځئ د پاکستان داسې علاقې شته چې هغې ته نن تاریخه پورې حکومت سره د وسایلو هلته سکول نه دی کولاو کړی او هغه چوپالونو ته چې بلوچستان ته او سند ته تللی شي نو هلته کې به طلبا وي یو چوپال یو صبر به یې جوړ کړي او د هغې د لاندې به طلبا وي او یو عالم به ورته درس کوي چې ته تپوس کې ته د کوم ځای لپاره وې وایي زه د نیوټن د کراچۍ د مدرسې لپاره وم. خو دا پرېږده ورونو الحمدلله زمونږ د پاکستان د مدارسو فضله هغې د افریقې په جنګلاتو کې هغې په استنبول کې او په یورپ کې هغې په امریکا کې او واشنګټن کې هغه مدرسې چلی چې د دې ځای نه خلک لرې شي نه حیران شي ورته. زه به تاسو ته معمولي کارګزاري بیان کړم. د دې کوګه عبداللطیف کوم یو تبلیغي دی ما ته خبره کوله وی مونږ افریقې ته لاړو خو مونږ چې افریقې ته لاړو نو یو ځای ته مونږ لاړو هلته کې هغه ښار ډېر لوی ښار و. وی هغه ښار کې مونږ ته چا وویې چې دلته یو لوی شیخ ته په دې افریقا کې او د پاکستان د لوی د دین خدمت کوي. وی مونږ خواهش پیدا شو چې ملاقات ورسره وکړو. وی مونږ چې کله لاړو وروڼو د هغه ښار کې په 1200 کلاله کې د هغه مدرسه وه. په څومره کې جي؟ په 1200 کلاله کې. او بیا مونږ د هغه سره ملاقات وکړو او په زرګونو طلبا ورسره وو د تمام عرب ممالکو د تمام یورپ د ممالکو او یو زبردست نظام ورسره وو. وی مونږ سره کله کېناستو او مونږ سره خبرې ترې وکړې. وی مونږ ته ویل چې تاسو له کوم ځای؟ مونږ ورته ویل مونږ د بونیر یو. وایي چې زه هم د صوابۍ سره تعلق ساتم. بیا خبرې ترې وشوې هغه د مولانا اعزاز الحق صاحب ورور مولانا رضا الحق صاحب وو چې الحمدلله دا یو کس تللی دی چې په ټوله افریقا باندې علاقه ملک کې چې کوم دی هغه د دین خدمت کوي. ورونو دې پاکستان د مدرسې چې دي دې صرف زمونږ د پاکستان قوم نه بلکې ټوله دنیا نه خلق ورکړی دی الحمدلله. د صحابه یو بل عالم دی هغه چې کوم دی نو په امریکا کې یو زبردست مدرسه چلی او په امریکا کې هغه د دین خدمت کوي. ورونو د دې مدرسو په دې ملک کې یو کردار دی او د دې مدرسو په ټوله دنیا کې یو کردار دی. د دې وجې نن کومیډیا ورونو مونږ ته دا مدرسه دا په یو غلط شکل کې ښیي. ورونو دا غلطه خبره ده. الحمدلله زمونږ د دیني مدارس دې مونږ علما راکړو
دې موږ له حافظان راکړو دې موږ یو درې ماحول راکړو او زه ته دا وایم موږ خوشحاله شئ ټول الحمدلله په 2004 کې زه د مدرسې نه کله راغلم نو زموږ په دې پوره بندن کې صرف چې کوم دي درې مدرسې وي یو د نور جلیل خان مدرسه تحفیظ القرآن امبینه کې یو د ضروري حاجي صاحب په جومات کې او کابلي به سبق وي یو کته نګرې کې صدیق الله مولوي صاحب په یو مدرسه کې چې کوم دی ورو ته سبق وي الحمدلله د دې علماو د مهنت برکاتو ستاسو د مسلمانانو تعاون دی نن د تحصیل مندن په حواله سره د مدارس یو جال خور دی او سلويخ مدرسې دا د وفاق المدارس سره الحاق دی ټول الحمدلله او په یو مدرسه کې هر کال په تیرشي کال کې صرف په ګوګا یونین کونسل د مدرسونه 89 قرآن حافظان فارغ شوي ये मरज बढ़ता गया वे जो जो दवा की वे इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है ये इतना ही उभरेगा जितना के दबाएंगे रोज़ासर उलमाओ मेहनत दे दा मुसलमाना उस्तासों के काम देना बरकत दे उस्तासों का आगानी दी नमुंगा में इंशाअल्लाह आज़म को शमू में इंशाअल्लाह दा अल्लाह दा दिन दा चौनाई दा बस ये वाक़ो इंशाअल्लाह امون په مدرسې ان شاء الله نور سیوا کو او منډه تل کو تاسو دا عوام را سره ملګری کنه وای مدرسې به جوړو کنه جی مونږ هم نشو امون په قبرونو کې مونږ له مونږ خدمت کړي ان شاء الله دا هغه ثواب مونږ ترا رسی دویمه خبره ورونو وخت کم دی مولانا زموږ مهمان خصوصي محمد اکبر سیو تشریف راوړل دی غیبا مفصل خطاب کی د ختم نبوت په حواله سره وځو خبره مفتی زنیشا سے تفریح دما هغه ان شاء الله په دې موضوع باندې باسو کی تاسو خدمت کې درخواست درونو چې ټول تیرې را روان دي او هر طرف ته بيدینه او لهر نه او هغه کې خصوصي طور خاص کر په دې وخت کې په مختلفو شکلونو کې فتنې دي او یو فتنه دا ډېر چې کوم دی د هوا په شان تیز را روانه ده چې هغه چې کوم دی قادیانیت دی زمونږه باطل قوتونه او یورپ او امریکا او برتانیا الکفر ملت واحده هغه چې د پاکستان په دې مذهبي اسلامي ملک کې د هر ادارې مشر دا مرزا غلام محمد قادیانی داغه ملګری او قادیانان شي مونږ متوي چې نه دا اسلامي ملک دی په دې باندې زموږ مشرانو قرباني ورکړي دي زموږ مسلمانانو په تکلیفونو مشکلاتو سره هجرتونه کړې دي په دې ملک په آزادۍ کې دې کې زموږ د مشرانو ویني اداګي د سترګو وخی چې کم دینو ادا موجود دي پېښ وی دي دې کې موږ قادیانان په دې ملک کې نه پریدو تاسو پرې درنو ها نه پریدو ان شاء الله موږ د خط نه بول په حواله سره چې کم ځای کې ان شاء الله پروګرامونه غوړو هغه به تاسو ټول تشریف راوړئ هغه کې وزن په دې خبره پوي کوم چې عقیده ختم نه بول څه شي دي دا مرزا غلام محمد قادیانی څه شي دي او د سن نظریات دي او په دې وخت کې دا مسله سونه اهمه ده دې حواله سره ان شاء الله سونه پروګرامونه زموږ په دې علاقه کې کیږي زما دا امید ده چې ټول مګری به ان شاء الله دې تشریف راوړي سبا نه بل ورځ تاسو ته ډیر نږدې په بوډاګټ کې ان شاء الله دا عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت زیر انتظام ان شاء الله عظیم شان پروګرام دی زموږ مشران وو تشریف راوړي ټول ملګری د دعوت ته ان شاء الله هغه تشریف راوړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین